بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. خوږو اوریدونکو کتونکو د آیات مبارکه کې الله تعالی د اودس فرایض ذکر کړي دي چې کله مؤمن بنده وإذا قمتم إلى الصلاة کله چې تاسو مانځه ته ودرېږئ نو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. دا د اودس فرایض دي. نو ډیر خلک خوږو اوریدونکو ډیر خلک چې دي هغه په اودس او په استنجا کې فرق نشي کولی. موږ عام وروڼه وایي که نه هلکه اودس چارهدام به وکړو یا اودس چارهدام نو اوس اودس چې کله استنجا او چارهدام یو ځای شي نو د ټول ته چې دی اودس ویلی کېږي او استنجا ځان له ده او چارهدام ځان له. چارهدام چې کوم په اودس کې فرایض دي څلور دغه آیت مبارکه کې ذکر شوي دي چې اذا قمتم فاغسلوا وجوهکم وایدیکم مخ وینځل دي د مخ حدود د تندي د ویښتو نه داسې د دې غوښته پوسوکو پورې او د دې مرې دا چې د مخ حدود نو دا انځل چې دي دا فرض دي. فرض که دې کې لږ زیام پاتې شو اودس نه کېږي. دویم الی المرافق نو مټې چې دي د څنګلو سره د څنګلو څنګلو پورې نه سره د څنګلو انځل دا فرض دي عزتمندو. او دریم نمبر د سر د څلورمې حصې مسح کول فرض دي. یعنی کم از کم چې د سر د څلورمې حصې مسح دا وروستو چې دي بیا نور سنت او مستحبات دي. او دغه رنګې خپې سره د ګېټو وینځل. نو اودس او استنجا کې فرق دی. لکه سړی تش اودس او ډک اودس ماتې وکړي او اندام مخصوصي دي نو دا استنجا دې ته ویلی کېږي. او چې کله دا څلور اندامونه وینځي نو دې ته چارهدام ویلی کېږي او د دې دواړو د مجموعې چې دی د اودس ویلی کېږي. بیا استنجا چې ده د استنجا سنت ده. ټیک شوه. هو ابتداءً استنجا چې لکه لوټه وغیره یا ټیشو پیپر استعمال دا فرض دي. ځکه د تشو میتیازو نه د نه بچ کېدو په وجه باندې سخت وعید راغلی جهنم کې د ټول نه سخت عذاب دې ته ورکړی کېږي دغه کس ته. نو ابتداءً استنجا چې ده هغه فرض ده. دویم بیا د اوبو استعمال چې دی په استنجا کې نو دا سنت دي. کو سړی چې دی پرده یي او دی نو دغه کې استنجا کولو لازم دي چې وکړي. خو که داسې بې پردګي کېږي او دا کېږي او ټیشو پیپر مخکې یو سړي استعمال کړی او یا چې دی نو لوټه کاڼه وغیره استعمال کړي نو د دې نه وروسته که یو بنده چې دی هغه استنجا ونه کړي او صرف چارهدام وکړي صحیح ده. دغه رنګې د خوب نه سړی راپاڅي صرف چارهدام وکړي نو صحیح ده. او یا چې دی د سړي نه باد وغیره لاړ شي نو صرف اودس کول چې دي هغه چارهدام ورله کولی شي. دې ته استنجا ته ضرورت نشته دی. تش اودس ماتې وکړي ډک اودس ماتې وکړي د دې نه وروستو استنجا چې دا لازمي ده. نو دې څیزونو کې اکثر ډېر وروڼه چې دي هغه فرق نشي کولی. نو دې چې دی هغه په خپله هم دې ته چې دی هغه سوچ وکړي او په خپله هم دې باندې ځان پوه کړي او د نورو مسلمانو وروڼو سره هم دا شیر کړي چې هغوی هم د دې اودس د فرایضو نه او دغه رنګې د استنجا او د اودس د فرق نه چې دی هغه خبر چې استنجا څه ته وایي او اودس چارهدام څه ته وایي او دا استنجا چې په کوم وخت کې لازم ده او په کوم وخت کې لازم نه ده.